السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم تاسو به جوړ خوشاله استئ او تاسو به ګوري A to Z الیکټرونکس یوټیوب چینل. یو ځل بیا تاسو لپاره من ډېره زبردست ویډیو راوړله. ګوره دا ډي سي موټر ارمیچر دی، ډي سي 24 ولټ ارمیچر. صحیح ده. ډي سي 24 ولټ چې کوم موټر راځي د هغې دا ارمیچر دی. دا موږ وایډینګ کوو. د دې ټول طریقه تاسو ته ښیم. ګوره دا موږ یې نه دې کې یو کوایل موږ ور واچاو. ګوره دې ته چې کوم پیله سیده کومه کونډه راځي که نه، په دې کې به تاسو تار نه ور اچوئ. د دې نه به دې خوا راشي دریم نمبر کونډه چې ده پیله سټارټ پر کونډې د هغې نه واخلئ. صحیح ده. بل په دې کې تار چې کوم دی، ګوره تار په دې کې 22 نمبر تار به 2 ځای راوړئ. تقریبا په دې کې راځي 90 ګرام یو سیټ او 90 ګرام بل سیټ. صحیح ده. یو نه به یو سیټه یو کوایل چې اوس ګوره موږ هغه سیټ یو کوایل جوړ شو، دې سیټه اوس یو جوړو، دې سیټه بیا موږ دوه جوړ کړو، دې بل پسې ورپاسه یو کوایل ور واړو. صحیح ده. اینه ګوره دلته که تاسو خیال کړئ که نه، دا کونډه چې کوم ده د سلاټه چې کومه سیده کونډه راغلې ده، د دې نه دې خوا دریم نمبر کونډه پسې دا تار موږ لګولی، بیا پسې واپس د سیدې نه زه پسې اوس ګوره ځم ښه دا دویم کویل زما څه شروع شو. صحیح ده. په دې طریقې سره تاسو ارمیچر وایډینګ کولی شئ. ډېره ایزي اسانه طریقه ده. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې یار ارمیچر د وایډینګ طریقه راته راښوه. نو دا ډي سي موټر ډېر په اسانه سره وایډینګ کېږي. ګوره دا 12 سلاټ دی او 12 کموټیټر دی، 12 پیس کموټیټر دی. صحیح ده. ګوره دا تار چې کوم دی، ګوره دیس کې چې تاسو ته اول به ناف والی چې کوم ځای راتون هغه ځای به بیا سپینوئ. صحیح ده. تاسو په یو بلیډ باندې به دا تاسو سپینوئ چې دلته کرنټ پاس کوي، ځکه چې دا تار چې کوم وي دله چې کوم رنګ ورکړی شوی نو دا کرنټ نه پاس کوي. صحیح ده. بیا ګوره راشي دا بل دویم سیټ چې کوم دی، اول یو کوایل به هغه سیټ جوړوئ، بل به دې سیټ جوړوئ. لکه اوس دا زه دوه جوړوم نو دوه به یو سیټ راځي، دوه بل سیټ راځي. هلته په دې طریقې سره تاسو ارمیچر وایډینګ کولی شئ. بیا ګورئ په دې پسې موږ ځو. بیا ګوره دلته نه هغه سیټه موږ دوه فایله جوړ کړه. اوس به ګوره په دې باندې موږ فایل ور واچو. صحیح دی. نه دلته په دې طریقې سره بیا چې دا کوایل پوره شو دې له موږ 19 چکرې ورکړو. صحیح ده. 19 چکرې دي چې دا پوره شو بیا راوړو دې شاته پسې راوړو. صحیح ده. نو دوه کوایله په دې موږ ور واچل، بیا به داسې تاو شو هغه سیټه به دوه کوایله ور واچو. صحیح ده. په دې باندې به دوه ور واچوئ، بیا به هغه سیټه دوه ور واچوئ. په دې طریقې سره تاسو ارمیچر وایډینګ کولی شئ. ام 24 ولټ، ام 48 ولټ، ام 72 ولټ، ام سیم ټو سیم یوه طریقه ده. خو صرف مسله داسې جوړېږي تار فیلډ نری ګیج او چکرې چې کوم دي هغه کم یو سیوا جوړېږي. بیا به ګوره دلته تاسو راشي دا د موږ چې کوم سټارټینګ اخیستی و که نه، سټارټینګ چې موږ د کوم ځای نه اخیستی و هغه تار له اوس د اخرنی تار رالی. صحیح ده. یعنې د هغه کوم سټارټینګ چې موږ اخیستی و د له به اخري تار دلته رالی. صحیح ده. بیا بل سیټ چې کوم ګوره موږ سټارټینګ اخیستی و د دوه تار نه موږ دا جوړ کړی، د هغې سټارټینګ چې موږ کوم اخیستی و هغه تار دلته رالی. صحیح ده. دا بیا په خپل منځ کې دا دواړه میلاویږي. صحیح ده. په دې طریقې سره تاسو ارمیچر وایډینګ کولی شئ. ډېره ایزي اسانه طریقه ده. بیا به داسې شی وکئ دا کوم کمپیوټر چې کوم پیسونه دي دا به په ټک باندې به پریس کوو. صحیح ده. خو ډېر زیات ټک به نه ورکوئ، دومره ټک به ورکوئ چې تاسو ته پته ولګي زموږ ارمیچر چې کوم دی هغه پریس شو، ځکه چې دا کنیکشن کله هم ډیلی نو بیا ارمیچر چې کوم دی هغه کار صحیح نه کوي او مسله جوړېږي. صحیح ده. په دې طریقې سره تاسو ارمیچر وایډینګ کولی شئ. دا یوه لنډه شانته ویډیو ما چې تاسو سره ضرور شیر کړم. که چاته هم داسې مسله راځي زموږ د وټساپ نمبر دی تاسو ته موږ په سکرین باندې شو کېږي، زموږ سره رابطه کولی شئ. بالکل تپوس جواب به ضرور درکوو. د راتلونکي ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.